تاسو نن پرې دا پښتنه نه ده کړې چې د حیات آباد نامه ولې ده. حیات آباد نامه چې کومه ده هغه دغو مشرانو د دغې فیملي د دغې خاندان دا شی کړی دی. حیات آباد مشران تاسو ته نن ناست دي، واکداران یې درته ناست دي. او دغه حیات آباد واکداران چې کله دای وفاقي وزیر پانی بجلی و نو بشیر خان او رګزی او دوی لیډیز کلب حیات آباد ته راغوښتي وو. زه تاسو ته د بزنس کمیونټي ته خبره کوم. نو په حیات آباد فیسټیول کې جوړ شوی و نو وفاقي ګورنمنټ ورته بجلي نه ورکوله او دا آفتاب خان زموږ د وفاقي بجلی مانیسټر و. نو دغه درخواست زموږ د حیات آباد خلکو د بشیر او رګزی په سربراهت کې دلته کېښود او دغه مشر موږ ته په هفتې کې په فیسټیول کې بجلي چالو کړی. نو دا کریډټ هم دلته ورسره زه بل انفارمیشن درکوم ایز ا سوشل ورکر چې آفتاب خان د پی ډي ایم دا پوره پی ډي ایم چې نن جوړ شوی دی دا د سینیر نایب صدر دی. هغه پی ډي ایم کې چې کوم کې آفتاب خان په کوم میټینګ کې نه وي نو هغه میټینګ پاسپورټ کې ستا وزیر اعظم یې پاسپورټ کې چې آفتاب خان نشته دی. نو دې مینس چې آفتاب خان په وفاق کې دی، آفتاب خان په د کیئرټیکر منسټر کې دی. داسې په اسانه ځان نه رانخلاصوي. ستا په حیات آباد ستا کور دی، په هغې کې دومره مسایل دي. ته په وفاق کې هم ستا نمایندګي ده، ستا په کې پي کې کې نمایندګي ده او د حیات آباد یو حصه جوړه شوې ده چې هغې ته ریګي ماډل ټاون وایي. نه په هغې کې بجلي شته او نه د کارخانو نه سړک شته. او زه د بزنس کمیونټي دپاره د هغې طرف نه تا ته دا یو اپیل کوم او دا مقدمه درکوم. خو زما د کم عمر تجربې په بنیاد باندې چې آفتاب خان ته چا فایل ورکړی دی هغه فایل بیا ورک شوی نه دی، هغه فایل منډکار شوی دی. نو نن موږ دغه فایل هم درته ولیکو چې د ریګي ماډل ټاون دپاره مین انټرست دغو فوجیانو سره معامله ده. آفتاب خان ته سکندر خان جبران نور مشرانو ټولو ته مرګرو ته کشرانو ته ټولو ته بخیر علي یم. دې تقریب کې ناست دي. زه وختي رالم داسې یو ګنټه مخکې دې کرسۍ ته کېناستم. دا بینر باندې افغانان لګېدلي وو. نو ما ته یو تصویر چې ما وکتل نو زما هغه فلم زما ذهن کې چلېدل شروع شو. زما هغه ټول هسې ډسټرب کړو. زه هغه یادونو کې زه ښخ شوم. 1972 خبره ده. دې اسلامي کالج کې ما سبق مې عثمانیه اصل کې اوسېدم. حیات محمد خان الله دې وبخښي هغوی منسټرانو سینیر منسټرانو هغوی به رالل موږ به ورونیول هلکانو چې سر نن به ما سره ډوډۍ خوري. چا به خوراکل چې سر ما سره به ډوډۍ خوري. مطلب دا دی یو داسې ماحول به و چې زه هغه ماحول ما تصور زه نه شم کولی. نن او نن هغه فلم تحریک هغوی به موږ سره روان شو. حیات خان چې راځئ بھئ بس څوک به زورور وغه ځان سره روان کړ. د اختر کې په ټیبل باندې کېناو دال دې په پوجا صاحب هر څه چې به اختر کې میسر هغه به هغه موږ سره خوراک وکړو ګپ شپ به مو لګاوه چې کوم تکلیفات وو هغه راسره ډسکس کړل او په موقع باندې چې څه وو هغه به کار کاوه. بیا هغه فلم زه د شهادت د هغوی وشو. ما ته یاد دي هغه هسټري سوسایټي کې هغې زه مې وایي چې ما څه زما مور پلار زه بخ ولاړم. هغه خبر هغه ټیم کې ریډوان دا موبایلونه نور څه سیسټم یې نه وي. خو هغه خبر ما په ریډیو کې چار صدیق یو کلي کې ما واورېدو. نو هغه یو د قیامت شپه وه په موږ باندې یو عظیم لیډر موږ نه بس لاړو. هغه وخت تېر شو. هغه یادونه دي خو هغه یادونه به ختم نه دي. بیا نوکرۍ سلسله کې کراچۍ ته لاړم. داسې یو سوسایټي وه کهکشان سوسایټي هغې ته ویل کېږي. اوس هم ده. هغې کې د کراچۍ الکټریک سپلای والا افسران کورونه دي او د هغوی اوسېدل زیات اکثریت د هغوی. نو هغې کې د ینګ افسرانو کې اې سي کې کراچۍ الکټریک کې ډېر خلک وو. د چارسدي وو، د مازان وو، د پېښور وو، د ټول علاقې زموږ د سیمې خلک وو. او هغوی سره زما تعلق ټول یو ورځ هغوی ته ما ویل مالیات تاسو دې علاقه کې د کراچۍ کې دې نوکرو کې څنګه تاسو راغلئ؟ نو هغوی ټول ویل دې موږ حیات خان دلته پرتې کړي. نو هغه بوټي زما خټک صاحب خبره وکړه چې حیات خان پېښور کې حیات آباد جوړ کړی دی یا شیرپا هسپتال جوړ کړی دی. دا زه وایم چې کراچۍ ته ورشه. کراچۍ کې کوم شیرپاو کالوني ده هغه بوټي چې کوم هغه کرلي دي هغه نن هغه غټې ونې دي هغوی نور کرلي بیا مخکې ستاسو لپاره. او موږ چې چېرته به کراچۍ کې ځو چېرته ورځو زموږ کارونه به نه کېدل به او زما ذهن به مقصد شاته لاړه 1972 ته یا هغه عظیم تاریخ
کوم چې دا بوټي کرلې دي موږ لا نن هم زموږ په کار راځي هغه بوټي نن هم په کار راځي راشه لاهور ته راشه لاهور شیرپاو برج وګوره هغې سره آبادیان دي شیرپاو هوایي سره کراچۍ کې شیرپاو کالوني پیغلۍ کې شیرپاو کالوني مطلب چې یو پښتون د یو پازیټیو نوم یو صحیح مخ زموږ شیرپاو خاندان خولی دی دنیا ته چې راشه موږ امن پسند یو موږ یو جوړول کوو یو روغول کوو آفتاب خان منسټر زما یادونه کې دي موږ کاروبار منصیره کې ابتاباد کې موږ سره خلک پک شاته موږ ګیټ چې کوم هزاره کې موږ سپیکي انډیا موږ پښتانه موږ ګیټ نو حقیقت دا ده چې شیرپاو صاحب څنګه چې منسټر پاتې زموږ ګیټ تقریبا 18-20% راغلی چې دوی به خپله هلته خلکو سره ملاوېدل د هغوی خبرې اورېدې د کې پي کې عوام نږدې کول د دې سړي کارنامه ما خپلو سترګو سره لیدلې چې موږ خلکو رویې بدلې شي رویې به ښه شي ومنه سره نو هغه سفر الله دې جاري او ساري وساتي د آفتاب خان شیرپاو او د سکندر خان شیرپاو په دغه کې سفر موږ کول غواړو چې دا زموږ یو قومي مشر او هغه اکټیویټ شي هغه ولا کېږي چې موږ ورپسې نو دغه د خاتم چې نن بله خبره چې کوم مسعود خټک نن یو دویم چې یو ډېر یو درست دی یو داسې فیصله وکړه تپوس کوم چې وروسته کوم چې څنګه دا فیصله وکړله خو یو ډېر واجبه فیصله ده چې یو دې ټیم کې موږ یو صحیح فیصله وکړله او هغه خپله مسعود خټک ما دلته یو 20 کاله مسعود خټک سره ویډیو تېر کړو دلته سوپر مارکېټ ته اوسېدو نو ما ته کې چې کوم بردباري کومه برداشت ته کې لیدلی دی نو حقیقت دا چې ډېر صلاحیتونه یې دې سړي کې او قاید دی او انشاءالله رهبر قافله به زموږ وي انشاءالله آفتاب شیرپاو صاحب سکندر خان صاحب او موږ ورپسې یو موږ خو څومره تجربات موږ باندې شوي دي چې موږ دا فیصله د اخري درجه کې کړې ده انشاءالله په دې به ولاړو خو دې نورو ځوانانو ته بچو ته درخواست دی چې باید دغه صحیح لیډرشپ دی او دې لاندې یو جګړې لاندې غول زیاتې خبرې نه کوم مسایل دي چې څه دي هغه به نور مشران خبرې کوي خدای خوشحاله لره آباد لره زنده آباد یو دا زموږ پښتون دی او موږ ټول پښتانه یو دا زموږ نماینده دی د پښتون د پښتو په حیثیت سره دی زموږ سیاسي نمایندګي کوي دویم دا زموږ د صوبې په لیول باندې نمایندګي کوي د کې پي کې سره تعلق دی موږ ټول د کې پي کې والا یو نو دی زموږ سیاسي لیول باندې د کې پي کې یو اهم نماینده دی دریم دی د علاقې سطح باندې د چرسدې په حواله سره نمایندګي کوي د خپلې چرسدې علاقې نو زه به د ده د سیاسي کردار چې ما کومه مطالعه کړې ده یا څومره پورې ما ته علم دی کیدای شي دا 10% پې 90% ما ته علم نه وي خو به هر حال زه به مختصر دا ووایم د ده د دوست دی که خاندان یې دی چې چا ورسره دښمني شته ده خو انکیس وي دا ټول په دې متفق دي چې دا یو شریف ټولی دی دی باندې اوسه پورې چا داسې تور داغ نه دی لګولی چې خان چېرته زمونږ د پښتنو دلته سترګې ښکته کړي دي زمونږ کې پي کې پوزیشن یې دلته ښکته کړی کمزورې کار یې کړی دی یا یې د چرسدېوالو د بېعزتۍ کار کړی دی نو زه خان ته د خپل طرف نه او د دې ناستو ملګرو طرف نه دا مبارکي ورکوم چې خان دا سرټیفیکیټ چې تا ته میلاو شوی دا یو سیاستدان ته نه دی میلاو شوی باوجود د دې چې آفتاب خان صاحب داسې خلکو کې پاتې شوی دی که هغه پرویز مشرف صاحب ګروپ دی که هغه دا بېنظیر بټو شهید ګروپ دی او که هغه د مسلم لیگ نون حکومت دی که هغه د نېشنل حکومت دی مختلف طبقاتو کې پاتې شوی او داسې سپینه جامه یې راغلې ده لکه سړی چې کله حج کوي او یو سپین احرام واچوي او واپس هغه شانګې صفا او سوتره د ګناهونو نه راشي نو خان داسې د دې ګروپونو نه راوتی دی دا د خان کمال دی او داسې یو باکماله لیډر د یو پارټۍ دپاره دا انتهایي ضروري وي او انشاءالله زه امید لرم چې خان سره کوم ملګري شاملېږي دا به هم داسې باکرداره وي خاص کر زمونږ غفران خټک صاحب او دارنګې مسعود خټک صاحب داسې نور ملګري انشاءالله دا ډېر باکرداره دي او گفتار باکردار ملګري دي او خان سره به انشاءالله په هره میدان باندې دی ولاړ وي او د وفادارۍ خپل درس په راتلونکي قوم ته ورکوي زما عزتمندو څنګه چې نواب خټک صاحب وایي چې د حیات آباد دا د خان د ورور کمال دی دا د دې فیملی کمال دی او دارنګې شیرپاو هسپتال زه وایم چې د خان د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره دا دوه ځایونه هم کافي دي
څوک چې شیرپاو ته لاړ شي وایي د هسپتال چا جوړ کړی خدای کامیاب دی کې دا د کامیابۍ نښاني ده چې نن خټک هم په ده مین دي یوسف زیم په ده مین دي او افریدي هم په ده مین دي پراپرټي ډیلر هم پې مین دي او د دکانداران ټول په ده مین دي راغلي دي استقبال ته نو خان نه زما دا توقع ده انشاءالله چې څنګه دا تېره شوې زندګي تېره کړې ده اول خو د الله تبارک وتعالی ډېره زندګي ورکړي سره د عزته سره د عافیته امتحاناتو نه د خدای وساتي او ورپسې چې کومه سکندر شیرپاو خان دی خدای پاک ته دته هم هغه صفات نصیب کړي چې کومې په والد صاحب کې دي او موږ ته د دې اعتباره نصیب کړي چې موږ په دې ګروپ کې په دې پارټۍ کې د خپل دنیوي امور شریعت مطابقه سرانجام کړو او آخرت لپاره یو ذخیره وګرځو او خاص زه بلا مبالغه بلا داسې چې زه پلش لګوم دا ته یقینا وایم چې قیامت کې چې ته د خپل د سیاسي خدماتو دا سرټیفیکیټ خدای ته پیش کړې انشاءالله الله تبارک وتعالی به دې پې بخي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین